نو چې کله دې په ډوبېدو باندې شو فرعون په دې وخت کې فرعون پوه شو چې هلاک کېږم نو په دې وخت کې وایي چې ما ایمان وروړو په هغه رب باندې چې چا باندې بني اسرائیلو ایمان وروړی. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې جبرئیل علیه السلام ما ته راغی چې یا رسول الله هغه وخت کې چې کوم وخت کې د فرعون دا کلمات وي چې ما ایمان وروړو نو زه هلته کېوم ما د سمندر خټې راغشتې د په خوله کې مې ورمنډل چې دې چېرته په رښتیو باندې په دغه وخت کې چې دی د الله تبارک وتعالی رحمت دې طرف ته متوجه نه شي ځکه چې دا دومره لوی بدبخت دی چې د خدایتوب دعوا یې کړې انا ربکم الاعلی ځان ته ویلو. او بل طرف ته د ده په هلاکت کې د موسی علیه السلام هغه دعا قبولیت چې موسی علیه السلام دعا دا کړې وه چې فلا یؤمنو چې دوی ایمان را نه وړي حتی یروا العذاب الالیم تر دې پورې چې دوی عذاب وګوري. نو الله تبارک وتعالی دوی ته که په دغه وخت کې یو سړی ایمان هم راوړي نو هغه مقبول نه دی بلکې مردود دی. ان الله يقبل التوبه العبد ما لم يغرغر حدیث پاک کې راځي الله تبارک وتعالی خپل د بنده توبه قبلې تر څو پورې چې سکرات الموت شروع شوي نه زنکدن شروع شوي نه چې کله یو ځل زنکدن او سکرات الموت شروع شو بیا د توبې قبلېدو دروازه د توبې دروازه بند شي. نو دوی چې کله عذاب ولیدو په دې وخت کې دوی چې وانا من المسلمین زه د مسلمانانو نه یم او په دې وخت کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې اوس توبه وباس حالانکه اوسه پورې ته باغي وي نافرمانه وي او د فساد کوونکو نه وي په مقدس مکه باندې فساد خورو